کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ بدر واقعا راتله مخې ته تاسو ټول اورېدلې ده جنگ بدر کویږي ځم پاواز نو جنگ بدر دا د اسلام کې لومبني جنگو د مسلمانانو او د کافرانو په درمیان کې د مسلمانانو لشکرو 314 کسان او د کافرانو لشکر څومره کسان وو 1000 کسان مسلمانانو سره اتتوري وي او داغي سره د هر کس سره توراو مسلمانانو سره یو سودانی زغری وي چټول بدن پکې پټ کې او داغي هر کس سره زغراو د مسلمانانو سره اویا او خان و او داغي سره 700 او خان و د کفارو سره 700 او خان اغي چې کله جنگ ترازی د ابو جهل په قیادت کې اگر رزل ابو جهل په قیادت کې دغه قافله روانه او مخ کی رستو غډاګانې ورته شروع وي چې بس مسلمانان بس کو مونږ با تس نس کو ختمو وي نرشته چې ختمو یې نه روغ رمټ بیرانیس روغ رمټ بیرانیسو او مکی ته بیراولو نو چې کله غیر روانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګیدا چې دا شانته د قریشو دومره کسان را روان دي جنگ د پاره نو په دې ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول نو چترین انسان د الله سره ټول نه زیات تعلق والا چاته متوجه کیږي چاته متوجه کیږي الله تعالی داسی او سفرګي غونته برابر کړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ناغه سفرګي ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دن نشو د شپې او په ژړا دومره او ژړل چې سحر کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راضی او صادر مبارک پیګ دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسوله بس کا او زمونږ څه حال دی مونږ لا سنو اوچت کو خدای پاک پلان کې کار مې کې خدای پاک پلان کې کار مې کې خدای پاک دا مجبوری مې دا شعر دا شه واخر دعوانا الحمدلله رب یره چې الله ته مې ډیر سوالونه وکړو او خدای پاک مې سوال نه حل کړي ټول بن 15 منټه نه ویناس 2 منټه باندې ویناس او اکاله صلوات و سلام د ټول نه بهترین د الله رسول دی ټول شپه الله ته تیرې ژاړي چې یا رب د مسلمان دا ورکوټه ټولګې ده او رب کدا د ختم کو شکست یو خړو په دې جنگ کې نو د مسلمانانو نو نشان به پاتې نشي دا خبره په دې باندې تا کومه چې زمون تعلق د چا سره جوړ شي الله سره هر څه جوړول والا دا څوک دی د الله ذات نو سحر کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه صادر کې خداغه نه پس وحی شروع الله ورته فرمایي اے زما حبیبا م پریشان کېګا دې جنگ تا د دې جنگ د پارا زما طرف بزر فرشته درته یو راشي کپدیم خافوي نو 3000 فرشته براشي کپدیم خافوي نو 5000 فرشته برازي او قیادت او مشرتو به جبرائیل امین علیہ السلام کوي سوګ به کوي او کپدیم پریشان وي نو یاد ساته چې زبخپل میدان جنگ ته حاضری کو الله از خپل الله خو چې یو فرشته کافی ده کنه دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول شپه چې الله ته او جړل دا ټول شپه داغه په برکت سره الله ورته سپروي چې زر فرشته 3000 فرشته او 15000 فرشته به تر आवाज خپکیګه ما
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول صحابه ته خوشخبری اورولا چې صحابه مو پریشان کیږي. چې کله جنگ شروع شو الله پاک ته غدوار داسې الله قبول کړي وا فرشتي راغلي وي دی جنگ کې. نو چې یو صحابي به تور او چتولا او د کافر نه به 60 والو ناغه به تور چوچته به 60 به غرزیدل او صحابه حیران. د پیغمبر علی السلام تر مبارک بیا وروسته مسلمان شو په د جنگ بدر کې مسلمان شوی نو عباس رضی الله عنه داسې ورکوټه صحابیو او عباس رضی دون لوړ دنګو ماشاءالله چې د خپې مبارک چې په اسبه کې ناسو د خپې مبارک به اعلان د زمکه سره لګې دي. یو صحابي ورکوټه صحابي بدن نه کمزور او مندره دا یعنی قد نه چې کم دی لګ داسې کم عباس رضی الله اتنا ډیر هغه قد مبارک ډیر لوړو. نو هغه صحابي مبارک د عباس رضی الله عنه وینیو او لاسونه ورته شاته وتړل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حاضر کو ورته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا درته ما رئیسار کو ما درته راوست. عباس رضی الله ورته وی چې د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ایزه قسم دې کده رئیسار کړي با اې د ته وګورو ما ته وګورا اې د بدن وګورو زما وګورا خو نور نه پویدم خو یو لوړ تنګ مانم مضبوط انسان وراغو او زی ورته ونیو مو دو تړله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسکې شو ورته وی چې او دا صحابین په حق دې ځکه د خو تړلې کړ او عباس رضی الله په حق دې ځکه چې د فرشتي الله راستولې وي ا فرشتو بنیو دا کافرانو